سلامونه ګرانو کتونکو، امید ساتم چې دا 2025 په تاسو باندې خوځي. ما باندې خو 2024 چې کوم دی دا ډیر بد وته و، ځکه چې پکې یو میاش منګه جیل خوړ او هغه جیلم س ذاتی مسلو کې نو خوړلې، خو دغه قومیز مسلې وی منګه اوچته کړې وي. خو ټولو نه اهمه مسله چې کوم دا غزمن د پښتونخوا د سړکونو دا، خاص کر زمونږ د ډیسټریکټ بډګرام د تحصیل اعلی د سړکونو دا. او امید ساتو چې په 2025 کې به زمونږ دغه مسله یا به ډیره زیاته شي او یا به ختم شي. ستاسو سره ده چې دا 2025 کې زمونږ د ترقۍ کال دی او کنه دا زمونږ د بربادۍ کال دی. دا زمونږ د پښتونخوا سړکونه دي. عموما چې تاسو مری ناران کاغان تلاړ شئ کنه، هغه ځای سړکونه چې وګورئ نو تاسو خپل د خسته او ګلورینه علاقه چې کوم د درې نه به تاسو زړه تور شي. دا منم چې زمونږ علاقې چې کوم دي دا د مری ناران کاغان دینه زیاتې خسته دي، خو البته زمونږ علاقې چې کومې دي دا شاته پاتې شوي دي، هغه 50 کاله شاته پاتې شوي دي. او دغه نورې علاقې چې کوم دي د هغې ځای MNA MPA چې کوم دي هغه دا کوشش کوي چې یاره زه خپلې علاقې ته څه ویسمه، څه روزګار ویسمه، څه علاقې روډونه ټیک کړمه چې هلته خلکو ته روزګار میلاو شي، ټوریزم بحال شي. خو زمونږ په قسمت کې مخکې په 2024 کې هم دغه شی و او 2025 شروع شوی دی، هغې کې به هم دغه شوي. د ایران څخه خبرې کوي، خو دا مې لږ سکیپ کړي دي معذرت سره. خو بس دغه حال لی زمونږ دا د 2025 زما ولنۍ ویډیو ده، او زه به انشاءالله بھرپور خپل د علی په مسایلو چې کوم دی 2024 کې مې مواد اوچت کړی دی، او 2025 کې به انشاءالله دینا ډبل او ترپل چې کوم دی دا په آواز اوچتم. په 2024 کې مې یو نیمه میاشت جیل کې وخت کړلی، او کېدای شي چې په 2025 کې دا نیم کال زه وباسم، ځکه چې دا مسلې چې کوم دي دا خو ډېرې زیاتې ګمبیرې دي که نه، او ډېرې اوږدې مسلې دي. بس الله دې وکړي چې تاسو ټول خوشحاله او روغ جوړ یئ. دا به راته په کمنټس کې ووایئ چې دا زمونږ په اسمانده روډ تاسو د کوم کوم ځای نه وکته، او که ستاسو د علاقې روډونه هم دغسې وي نو خپل MNA MPA پکې مینشن کړئ، او چې بس یاره زمونږ د پښتانه د دغه شیزون نه خلاص شو، د دغه تباهۍ نه خلاص شو. که نه زمونږ علاقې دا تاسو